ان یشاء الله غړي یذهبکم تاسو ببوزي تاسو به هلاک واستخلف او نائبان به جوړ کی من بعدکم تاسو نو رستو ما سوک یشاء الله غړي نور خلق براولي کما انشاکم من ذریه قوم آخرین څنګه بل نور راولي کما انشاکم لک څنګه چلا پیدا کړی تاسو من ذریه قوم د نسل د قوم نا آخرین د نورنا تاسو د چا نسل یې کنه من ذریه قوم د اولاد د یو قوم نه پیدا کړی الله آخرین چې نور دي تاسو نه تاسو د بل چا پیدا وری انما توعدون لآت یقینا عذاب چې تاسو دا غواړئ کې لآت خامخرات لون کې دی و ما انتم نه تاسو بمعجزین بچ کېدون کې د الله د عذاب نه قل یا قوم اعملوا دت اعلان برات وای قل وای ورته پیغمبر یا قوم زما قوم اعملوا عمل کوي علی مکانتکم بخپل طریقه باندې علی طریقتکم علی ناحیتکم علی موضعکم انی عامل ز بخپل زیبانی بخپل طریقه باندې عبادت کوما عمل کوما فسوف زر دیتا علمون تاسو پته ولګي تاسو پته ولګي یا تاسو پیژنئ منها سو کو پیژنئ دغه چا پته ورته ولګي تكون له عاقبت الدار چشته دغه د پاره انجام د اخیرو کورو خ انجام حسن عاقبت الدار خ انجام د چا دی انه شاندار لا يفلح الظالمون ظالمان نه کامیابیږي ظالمان نه کامیابیږي وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا قرآن کریم کې سورۃ الانعام یو داسې سورۃ د چې توحید کل کر وضاحت او د شرک کل کر مخالفت به کې شوی دی بخاری کې دا حدیث ته رسول الله فرمایي چې کله د عربو جهالت معلومول غواړي نو بیا د سیو کا چې د سورۃ الانعام دا آیتونه دا یک وجعلوا لله مما ذرع من الحرث دا آیتونه ول ولا تر دا اغا آیت نمبر 141 پورې دا رکوع چې ختميږي په کم ځای کې ربع پورې و دا آیتونه ول ولا نو تا ته پته ولګي چې دا څومره جاهل خلک حقیقت دا دی اوس ګوري چې د ناشنا قیدې ناشنا اعمالو چې وسم دی موجوده دنیا ته ګوري په دې موجوده دنیا کې ډېر جاهلان ته تخکار شي خو بیا هم داغوی جاهلت د مکی د جاهلان ډېر کم بتا تخکاری ګوره ورته وجعلوا لله او ګرځي دي د الله د بارا حصہ مما دا سنادر اچ الله پیدا کړی الله دی او دی به الله لوي حصہ ورګي من الحرث د فصل ناولن عام او د سارون نصیب نساء جعلوا نصیبا لله دی ګرځي د الله د بارا حصہ د فصل ناو د سارونا لکه څنګه چې موږ ګرځو کنه سارو کې زکات دی فصل کې زکات دی موږ هم داسې کوو خو مشرکان په کې بل سکی هغه په کې د الله سره د غیر الله هم سکی حصہ کوي موږ چې په کې د غیر الله حصہ کوو کلی مولي سره په کې ورکو ها نو دا د غیر الله د بار نه د اصل کې دا خداغه ډیوټي دا او دا موږ خپل یو قسم اغه تنخواه له پدې باندې ورکو دا څه نظر د غیر الله نه دی د دې نه مراد د دې دادی چې مشرکانو با الله لمی څور کول او د غیر الله د پاره په کې سم مقرر کړ ان ویل بچره په سلويختو کې روپې زکات دی نو په دې سلويختو کې د یو روپې زکات شو یو روپې په کې د باباګانو په نوم باندې شولا ولی بس اسی اوس بیا سوا بیا به دې سویلو بیا به دې سکارو چې کله باندې زکات ورکوونو غریبانو راتل زکات ورکو چې ختم بشو نو کچرته یو زکات خیرګر براغه زکات به ختم شي او د غیر الله بنو معنی چې کم سبب راتو نو کدا غینه به اوغتل ولانه نه تاسو نه درکو دا د بابا په نوم باندې نظر دی تاسو به نه ملایوي او کچرته ملنګان براللو او دی بخپل قلنګ وړو دا قلنګ به ختم شو زکات به غروتو ناغله به زکات کی سور ګولا الخير دا الله مال دی بس ملنګ دی ویسي الله وی چې کم د الله وا نو هغه ردی شرکاو ته رسیدله و ما کان لشرکاهم فلا يصل الا الله ته رسیدله دا اوس خبره ده یعنی په دې تقسیم باندې نه نقل شته او نه بیا عقل شته دی د مکه د مشرکانو عملو موږ وایو دا موجوده خلق نه سميږي د مکه په دې معاشره کې نبی له سلام وسنګ کار کو څومره ګران او چې نبی له سلام دا خلق پوهه کړی او په دې خلکو کې بیا د خلک تیار کړل چې په نبی له سلام میزان وجو قربان د نبی له صلوات والسلام د خپل اخلاق او د خپل دعوت نه چې په کومه طریقه باندې دا اجهل الناس پوهه کړل او په ځان داسې عاشقان کړل په الله داسې مین کړل چې بیا د نبی له صلوات والسلام د بدن او بیس مکه دنه پرې خودلې بیا داسې خلک جوړ کړل
فقالو ندی ویل بهذا لله هدای صد الله شولا بزامهم بخپل ګمان باندې بغیر د شرعي مقدار نه او د سم نو چې موږ لکه وای په صلیختو کې وا خپل یو انداز وو وهذا لشرکائنا او دا زموږ د شرکاو شولا الله فما كان لشرکای ما غیس چې رسیده به شرکاو ته نو فلا يصل الى الله اذا مسکینان ته نه رسیدلا الى الله معنا الى مساکین الله غریبانو ته الى عباد الله نبر رسید الله تا نب ملا ودا الله تا وما كان لله غيث وشد الله مقرر ودي بخبل ګمان کې فهو يسل دا ملا ودا بلا شرکایم دي شرکاو ته ملا ودا سما يحكمون ناکار په سلاوا هغه چې دی کولا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم داخل وسکه دا همالو بچیم د دې غیر الله لپاره قربان کړی دي قتل د اولاد چې د مشرکانو محبت د شرکاو محبت بخپل بچو قتل تم تیار کړل نو یا خو قتل مراد حقیقی قتل له حقیقی قتل نو حقیقی قتل دا لکه څنګه بچي مشرکانو خپل بچي وجل او ژوندۍ به خخول بنو تمیم چې کوم ډله وا بنو تمیم کې دا مسله وا چې چا بلور پیدا شولا هغه به ژوندۍ خخول دا ولی دا د دې د شرکاو د مشرکانو د شرک نتیجه وا چې کله اسلام راغی دا خبره ختم شوه او دویم نمبر قتل د اولاد چې دی نو قتل د اولاد مجازي قتل د اولاد مجازي سره بے تعلیمه بے علمه لویول کم بچي چې علمونه کې تعلیمونه کې دا غټ شو اسه سغټ شو بیا سروي غټ شو دا و اسلام نه پیژني الله به نه پیژني حق د بنده به نه پیژني حق د الله به نه پیژني بے تعلیمه غټول قران ته بالکل نه کې ناستل دین نه یادول نو دا بیا قتل د اولاد دی نو دا ولی نو ډېر خلک دی چې بس خپل بچي تعلیم ول نه ورکوما دا رسده وجنه د دې څخه خاص سوچ فکر دی تعلیم نه ورکوم ډېر خلک دی کنه چې هغه یاره جنکو علم ته ضرورت نشته لري مدرسو ته ضرورت نشته لري بس دغه دنیا تعلیم پوره د داخل کو د اخلاقیات خي دا اصل کې د چا محبت دې زیات رسولي د بچي تباہ برباد کړ څنګه چې اکبر الہ آبادی ویلو یو قتل کر بچوں کو بدنام نہ ہوتے افسوس کے فرعون کو کالج کې نسوجي یره سره ناشنا چې د اکبر الہ آبادی په زمانہ کې د کالج وړل خ ماحولو ہندوستان کې د کالجونو ماحول ډېر ښه ماحول او هغه زمانه کې ویلو چې یو قتل کر بچوں کو بدنام نہ ہوتے افسوس کے فرعون کو کالج کې نه سوجي کدا د 2022 کالجونو اکبر الہ آبادی ته معلوم وي یو کم شاعری بده باندې کولې چې نن سبا د جنکو په کالجونو کې الکان سبق وي د الکانو په کالجونو کې جنکې سبق وي هغه زمانه کې خو بیلو او په یونیورسيټي کې الک جنې یو ځای سبق وي په کالج کې الک جنې یو ځای سبق وي د جنې لباس د الک د لباس په شان دی جنې برواني سکول ته لاس کې سره کټي جنې برواني په لاس کو سره بیٹ دی جنې روانه د په لاس کو سره داغه د لوبو سامانونه دي داغه لباس ته چګوري په کور کې یو شان لباس بار بل شان لباس بلکې د کالج لباس بدل دی مکمل تور باندې د کالج لباس ته چګوري داغوی هغه کم سکارپ دی او یعنی دا پرده چې د کنه پرده خور دی د پاره دا چې بدی کې زنانه پټ شي حدیث کې راځي لعن الله المائلات او ممیلات د الله رب العالمین لعنت باغه خزو باندې چې مایلات دي نور سړو ته ګوري او ممیلات دي چې نور سړی ځان ته مایل کوي دا سي جاذب لباس اچي تاسو ګورئ نه کومې جنکی چې کالج ته رواني گاون به یو شانی د پاسه غسکار به بل شانی او کپڑے بل شانی د څه دی دا خود د لباس نه دی دا خود حیا لباس نه دی دا خود تقوا لباس نه دی دا خود د دې لپاره دی چې خلک ځان ته جاذب کی نو دا قتل د اولاد دی چې داسې کالجونو ته خپل بچی لیږي چالت کوئی ایجوکیشن دی یره خپل بچی باندې سبق اړول نه دی پکار مدرسه به وای پوره ده کنه اسکول فرض دی د یونیورسيټي فرض ده چې مون خامخ اسکول او کالج ته او یونیورسيټي ته جنکی لیګو خیر دی یره بس دا مجبوری ده نو وسو کو مجبوری ده بس کوئی ایجوکیشن لګه سه مجبوری ده ان د لکانو په کالج کې د لکانو په یونیورسيټي کې جنې سبق ول سم مجبوری ده وای ډوړې ته نه ملایويږي څوک د نکاح باندې کوي یا په دې معاشره باندې به بوج شي سم مجبوری ده بده کې هیڅ مجبوری نشته ده هیڅ مجبوری نشته دا په زور منځان له مجبورانه جوړې کړې دي خپل لور راوالو او د لکانو یونیورسيټي ته د لکانو کالج ته ویبوزو او الته به شپې کوي پته نه لګي په کوم ځای کې شپه ده کالج نه بار ده کدن نه ده هاستل کې شپه ده هوټل کې شپه ده او بیا الله دې رحم وکي سړی ډېر پریشان شي چې د دیر او د سوات او د باجوړ جنکۍ په خبر کې اوسېږي په اسلام آباد کې هغه په ایکسټرنل هاستل کې اوسېږي ایکسټرنل بار به ځان لزینی ولې
او د بار یونیورسيټي ته روان وي ایکسټرنل هاسټل یو خو انټرنل هاسټل چې په یونیورسيټي کې دنه دې نه دی خو لعنت په وایو منګه او چلو په یونیورسيټي چار دیوالی دا او چې ایکسټرنل هاسټل د جنې د بار اوسېږي کنه او دا دنه راځي نو سو یې منو دا بسنګ غیرت دي چا داسې قسمه ادارې د قتل د اولاد دي خلک تباہ برباد شو نن کم یونیورسيټي الکو جنې د خپل مور پلار مني مور پلار به تقواداري دا بشپو ورځګانی بجاني اوري دا به مور پلار ته بیخي د جاهل په نظر باندې ګوري او دا قسمه بچی چې موږ د سي خرچې په وکړو او چې کله پلار خو لال شي نو دا سوق دی دا زمون گاونډي دی هغه ویل چرته یو ورځ په خبر کې چې ته شی ویل سوګل پلار ول خپل زوی خاله تلو زمیدارو غریبو او دا غنم منم به خرڅ کړ خپل بچی له سبق د پاره جامع واغسل کتاب به واغستو زمیداری به کولی بچی له پیسې ګټلې او هغه به چې د زوی یاد شي او چې د زوی خاله لاړ شم او چې د زوی خاله تلې ده او د زوی خاله چلاړو نو زوی ته چا چې دا سوق دی ول دا زمونږه د کور خادم دی زمونږ ډی بيزي ساتي ځانو ته بیا به د ښکارې دو بے غیرتی او د بے شرمۍ هم سهدي پلار چې هر څنګه دی خو دغه پلار په تاسو سبق ویل ته چې صحیح تر پلار د وجه نه دا ته چې نن عالم او استاد پلار ته ډیر زیات ساده ښکار کیږي د پلار ساده پلار خپل خپل کڅانه عالم جوړ کړي دا ته چې دا ډېر لوی تعلیم یافته ډاکټر یو که ډاکټر یو چې څه شي او که انجینیر یو که لوی بزنسمن دغه پلار او د مور د غول امتیاز اسخاو پروت وي د مور پلار غټ کړي او دغه مقام ته رسولې بګار د تاریخ المور پلار خیال ساتل قتل د اولاد دي ته ویل کیږي مجازي تور باندې بچي وجل او دارنګي حقيقي تور باندې بچي وجل دوانه په تاریخ کې شوي دي مجازي قتلونه خو وس ډیر زیاتی او حقيقي قتل هغه کوم چې بنو تمیم بکاو دا سو د یوشي محبت اجار څه شی دی نو محبت د شرکاو دی وکذالک زین او دا څه خسته کړی دی لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو ته قتل اولادهم قتل د اولاد خپل چا شرکاهم د دې شرکا او د خسته کړی دی تاسو ګوره د بازي خبره سره چې کوي زړه په درديږي نن سبا چې کوم سکولونه کالجونه یونیورسيټیانې خاصه مابادي خو کالجونه سکولونه چې کله نه کامیابیږي خلک به څه طریقه کامیابی سترګې ولې پټوي په دوه طریقو باندې کامیابیږي یو دا چې دا روایتي لباس تلری کو پینټ کوټ ورته ورواغوندا سکول خلک کامیابی په دې الکه دې سکول خلک ځکه ناراضي چې په دې کې پرتوک کمیس ده او دا خټول د یورپیانو بچی دي په پینټ کوټ باندې خوشاليږي تاسو ګورئ کوم چې سکول دی نو هغه کې په پینټ کوټ یلکه په دې پینټ کوټ کې څه دي سره پسې نه ختی دي دا ابن تیمیه او ابن قیم او ابو حنیفه او شافعی او احمد او مالک او دې امامانو پینټ کوټ هغه څه د عمر لوی نمونه دي په دې غټو کپړو کې په دې کلاو کپړو کې په دې ساده لباس کې الله دې حد رسولي یو په پینټ کوټ ادارو والا جوړي او دویم نمبر وسکي کوئی ایجوکیشن الکه سکول نه کمی وی الکه جنکه ولا راولي تاسو یقین وکي ما ته دوه کالجونه په میټینګونو کې ناسیم ما کل کر مخالفت کړی دی دوه کالجونه هغه یو کالج کې د الله ته په فضل باندې زما په وجه باندې چا اگر ریسک وانه غستو زکلک مخالفت ما کړو چیرې دا کالج نه کمی وی جنکه ولا راولو نو مالقار راغم بل خالق دا به زمون خويندې بل ترازی دي لپاره چې خلک بالکان بل تسبق لرازي کل کر مخالفت مې کړی دی باغی کې په فیسبوک باندې پوسټونه ور کړی دی بیا او د دې علاقې سیاسي خلکو ته بیا میسجونه هم کړی دي چې دا حالات روان دي وګورئ ورته د جماعتي مشران ته خلک رسولې دي اخبار بیا وبل کالج کې بیا یو میټینګ وشو ویل چې دا دینه بغیر نه کیږي او ډېر په لوی سطح باندې جنکه را لې و کالج بیا کامیاب شو خلک اوس مثال کې پیش کې ډایرکټریټ کې چې لکانو کې کالج کامیاب جنکه ولا راولې تاسو دا به کامیاب شي او دا تعلیم یافته دی دیو مولانا مودودی رحمه الله یو کانویکیشن لتلو او په کانویکیشن کې ورته ویلو ډاکټران ته ویلو ول دا تاسو ډیګری نه دی هغه ډیث سرټیفیکیټ سم واغستل ډیث سرټیفیکیټ دا تاسو ته د یونیورسيټي چانسلر د مرګ پروانه درکړل مړی کړی تبو برباد کړي دا ډیګری څه وکړ باندې راځي ډیث سرټیفیکیټس قتل اولاد اصل کې دا دی د صد پاره لیردوهم دره پاره چې هلاکه کی وليلبس عليهم دینهم بلا چې ګډوډ کی پدی باندې دین خپل دین به ګډوډ کی دین ګډوډ کو ګندین سو پیژني ولو شاء الله کلا وختله ما فعلوا دا کار به نه وکړي فذرهم پرېګ ددي و ما يفترون ما يفترون دا غسر ځان نه جوړي دا غسر چې ځان نه جوړي وقالو بل کما قلتوب تر مشرکان وګورا
وقالوا ویل به هذه انعام دا ساروی دی وحرث نو دا فصل حجر ممنوع علينا محجور علينا دا په من بندي من به نخرو ولی لا يطعمها نبخري دي لرا الا مگر منا سوق نشاو چې منګ یو غواړو دا سوق یدل دا من جوران و دا بسوق نو خو من جوران به خوري دا شی په خوا وسم دی اوس الله فضل علماء کارو کو خو تاسو وسم چرته دی باباګانو لاړ شي په دې خلکو میټایان خو دی په دې باندې خلک پیسې دي دا زمنګ د یادو دی په دې قبرونو به خلکو پیسې خودلې میټایان به خودل پراټې به خودلې دا بچان راغست الله صرف پنجور وګور تړل نو لا يطعمها الا من نشاء بزعم بخپل ګمان باندې وانعام نو ساریو حرمت چې حرامي شوی وي ظهورها دا غیم لاګانې د بار برداری دا چې په دې ملاګانې حرامي دي اسو اغا بهیرا صاحبہ وسله عام داو کنه وانعام نو ساروی حرمت ظهورها چارامي شوی شاګانې دا غي سارو لکه صاحبہ شولا عام شو بهیرا شولا وسله شولا وانعام او سنور ساروی لا یذکرونا چې نه یادو اسم الله نم دل تعالی علیها پاغیبانه دلانم به پنه یادو یا خدا معنا دا د الله نوم په نه یادو د ذبح پټیم کې بدلته کې د ذبح خبر روانه نه ده دلته خبر ادا ده د الله نوم په نه یادو مطلب پدې به عبادت نه کو مطلب دا دی چې لا یذکرون الله علیها معنا دا د حج لو بنتل ول بدی ساری باندې به حج نزو پدې ساری به چا خدمت نه کو نو دا ویل چې انا عام سنور ساری ولا یذکرون نبی اغستو اسم الله نوم د الله علیها پاغه سارو باندې حج لو بنتل نیک عمل به پنه کو افتراء علیه دروغ بجړول په الله باندې یفترون افتراء علیه سيجزيهم الله زرد الله بدل ور کې دي لره به ما کان یفترون دي دروغ په جبانی وقالو دریم کما قلتوب ته ګورا ویل به ما فی بطون هذه الانعام اغه پي او اغه بچی چې دي سارو په دي خېټو کې دي ما ها ساروی او هغه پي فی بطون هذه الانعام چې په خېټو دي سارو کې دي خالصه لذکورنا صرف زمنګ د مذکر او د پاره دي نارینه او د پاره دي دې ساروی په بسړی خوري خزي بینه خوري ولی اسه ادي شمله ودا خوري دا بینه خوري یار دې مراد هغه بچی دی اجننا جنین چې وي په خېټه کې دن نه دی دا بچی چې پیدا شو سړی به خوري خزي بینه خوري ولی اس دلیل بنو ومحرم على ازواجنا حرام بو هو ومحرم دا به حرامي على ازواجنا زمون په خزبانه بل وَإِن يَكُن مَيْتَةً او کدا بچه بچر تمړو فهم ندی بشرکاو شریکانو فيه پدې کې فهم ندی فيه پدې کې شرکاو شریکان بو کچر تمړو نو بیا ودی سکار کو بیا پدې کې شریک مطلب دا یو مردار هم پړې کنه بچي دغه بچي هم پړل ډېر خلک دي دا بچي چې کوم په دې خېټه کوشه دام خوري او دا ډېر تازه ښکار کیږي نو دا تازه بچي بیا مردار بو راوا به غستو ول شریک به دي خوراک وکړو نو دا ګندګیانه به خوري یو ګنده دي او اگر چې جایز دی ګوره ک سړی بچي وشي او پورنه حلال کی خوري نو پابندي خو نشته دی هغه په خبره باندې بلکې زکات الجنین زکات امها امام سے وای چې کله خېټه بچي دغه لال شو مور لال شو لا غوا بيزا په کې دنه بچي دی هغه حلالو ته ضرورت نشته زغه دغه سره پر پاک دی بعض وجه نه حلاله به نو خورل خو جایز دی او چې کله به مردارو ندی بخړو بیا او یا تاوان په باب کې ودی شریکو چې شریک به تاوان ورکوس سيجي مزر دی چې الله به ورکی دوی ته سزا وسبهم د غلط بیان د دوی د غلط بیان یې کو انه یقینا د الله تعالی حکیم حکمت ولا دی علیم په ده قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم قد خسر الذين يقنا تاوانيان شول اغسان قتلوا اولادهم چې وی وجل خپل بچي سفهن پنا پوهه کې پجالت کې یا تاوانيان دي اغسان چې وجل دي خپل بچي پنا پوهه کې بغیر علم بغیر صد پوهه نه بغیر دلیل نه وحرموا دي حرام کړو ما غسر رزقهم الله چې الله ول ور کړو ولی افتراء علی الله پله دروغ جوړول قد زلوا يقنا دي بلار شوی دي وما كانوا مهتدين نو دي پسملار باندې بلار او پسملار نو دې آیت لاندې امام قرطبي رحم الله مشهور واقع ذکر کړی دا قیس په نوم باندې یو کسو د رسول الله د ملګرو نه صحابیو او د رسول الله مخې ته ډېر پریشان ناستو و رسول الله ورته ویل چې قیس ولې ته ټول عمر خپو پریشان و یا ورته ویل رسول الله انی اذنبت ذنبا فی الجاهلیه زمانه په جاهلیت کې ګناه شوی ده او زه یې چې الله په بچته معاف نکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ګناه او خایسه ګناه دی کړل موږ ته قصه وکړه
وې زه د هغې کسانو نه وم چې هغوی به خپلې لوریانې ژوندۍ ښخولې. نو ویل داسې وشوله چې زما لور وشوله، زما ښځې ما ته سپارش وکړو او ما ته یې وویلو چې دا جنۍ مه وژنه. نو بس ما پرېښودله، ځکه چې زمونږ په علاقه کې به خلکو لوریانې ژوندۍ ښخولې، ما پرېښودله حتی چې غټه شوله او وایي داسې شوله چې ډېره ښایسته شوله، ډېره مزیداره ماشومه وه. زما نه بغیر به خوراک مراک هم نه کوو، زه به چې کور ته رالم زما سپې لوبې کولې. بیا چې لویې شوله زما څه غم پیدا شو چې هسې نه سبا د جنۍ به غټه شي او خلک به په رښتو پسې راځي. ویل زما غیرت په ما کې بیا راوچت شو. ویل ما مې ښځې ته ویلو چې ګورې دا به زه په دې شرط باندې پرېږدم چې د کور نه بار به یې نه وباسي. یو ورځ ویل ما خپلې ښځې ته ویل چې داسې وکړه ښځه چېرته روان یم او دا بچی لږ تیار کړه چې ځان سې بوځمه. ویل ښځې مې ډېره خوشحاله شوله چې مخکې خو دې دا ماشومه راغستم نه، اوس یې بار تر ځان سره بوزیل په منډه منډه باندې هغه ولمبوله، پاکې جامې ورته واچولې. مور دا بچی څنګه سنبالي؟ کله مور ته وایي چې دا لږ سنبال کړه جنۍ سنبال کړه ځان سې بوځمه، دا مور داسې دا بچی په مینه مینه سنبال کړي. دی سنبال کو، جنۍ سنباله کړله، سترګې وله تورې کړلې، ویښتې وله غوړ کړل، شونډې وله سرې کړلې او داسې لینځه کې دې جوړه کړله او پاکې کړل. دا وایي دا چې کله بچی مې د ځان سره راویستو ویل د کور نه چې راتلم نو ویل زما نه دغه واغستل قسمونه چې ګورې دا بچی مې درکو امانت دی، دا امانت به نه ضایع کړې، دا ماله بېرته روغ راوړئ. مې چې ټیک ده. ویل زه رالم ویل په هغه وخت کې اوس هم هغه ځای شته دی په عربو کې مکه کې باقي د هغې حدود اوس هم دی، یوه دیره ده او په هغې کې ویل دې ځای کې به خلکو خپلې لوریانې اچوي، یو کویه او په هغه کویي کې به خلکو خپلې لوریانې ژوندۍ ور اچولې او بیا په هغې باندې خاوره ور اچوله. ویل هغه ځای له مې دا لور راوسته، وی دا لور مې پوه شوله، دا پلار مې ورګزاري، وی زما په دې خپو پسې کلکه ونښتله. وی ما ته ویل چې څه کېده؟ ما ورته څه بهانه وکړله چې یاره په دې کوداله موداله باندې څه کومه، دلته به ښکار کوو، د هغې نه به ځان پټو په څه باندې. زما لور پوه شوې دا پلار ما دې کوی ته ور اچي. ګوره بچی که ډېر عمرکوټ په دې پوهېږي که نه، ته را بچی ته ګاډي ته وخېږلو بچی ښکته را ګزاره نه راوړو، دا به چغې وایي تا پسې به کلک نښتی. دې ماشوم که لس شعور اچولی دی یا تېرې سې راونیسه او داسې ګزاره ده به کلک به تا پسې نښتی. خو دا که ماشوم وي ما هغه نه دانګي. وی به دې خپو پسې مې کلکه ونښتله. ویل ما ویل دې خپو ته زور کړوله، خپې مې دیله کړلې او ما راواغستله او ښکته مې ګزارله. او دی چغې وویله چې یا ابت لا تضیع امانة امي، بابا ګورې زما د مور امانت مه ضایع کړه، دا څه کې ته خو ما ښخې او ته خو ما ګزارې. ویل دا جنۍ مې ور واچوله دې ګویي ده او بیلچه مې راواغستله او زه دې لور د پاسه د خاورې ور اچو او دقه یو اواز کوي چې یا ابت لا تضیع امانة امي، دقه یو اواز کوي پلاره زما د مور امانت مه ضایع کوه. زه دې کوی ته ګورم او خاورې ور اچوم. حتی د اواز ختم شو، د اواز ختم شو. ویل هغه ورځ ده او دا ورځ ده چې ما 12 لوریانې 12 جنکۍ ما ښخې کړې دي، 12 جنکۍ ما ښخې کړې دي. او ویل اوس خوشحالي راله نه راځي، که زه چېرته هم ناست یم خلک خوشحالې ما ته هغه قصه را یادېږي د لور هغه اواز زما په دې غوږ باندې تاویږي چې پلاره زما د مور امانت مه ضایع کوه. په دې وجه باندې زه خفه یم. خاموش شو چې برې نبي اسلام ښکته کتل چې برې وکتل. ویل دې ملګري بره وکتل نبي علیه الصلاۃ والسلام ته، ویل نبي علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه اوښکې روانې وې ژړلې او ورته یې ویلو چې لو امرت ان اعاقب احدا بما فعل في الجاهلیة لعاقبتک، که الله ما ته امر وکړي چې ته په جاهلیت کې یو کس ته سزا ورکړه نو زه به تاله سزا در کوم. دومره ظلم څوک کوي؟ بیا رسول الله ته ویل چې رسول الله زه څه وکړم؟ اوس ما خو 12 جنکۍ ښخې کړې دي یا 14. رسول الله ورته ویلو چې بس کلمه دې وویله نو اسلام خو مخکې ګناهونه ختموي، البته د یو په عوض کې یو غلام آزاد کړه. وایي دې خیس راولګېدو د دغې 12 یا د 14 جنکو په عوض کې 14 یا 12 غلامان آزاد کړل. بیا دا د چا اخیسته کړه؟ دا د بنو تمیم خلک چې ونو دي به داسې کار کوو. دا د شرکاو محبت چې خپل لور ته به نه کتل او یا د خپل رواج نه متاثر، د خپل رواج نه متاثر قتل اولادهم. دا نن سبا قتل د اولاد خو یو د بې تعلیمي ده، بل په دې سورو کې چې دا کوم جنکۍ خلک ورکوي سورۍ هلک به ورانې وکړي پردۍ ښځه به هلک وتښتوي او د هغه خویندې بیا په سوره کې خلک ورکوي. دا جنۍ چا مړه د مور پلار نه کړله، په کوم نظر به خلک هلته ګوري؟ د سورې دا رسم چې کوم دی په دې معاشره کې دی نو دا هم دا ظلم یو رسم دی چې ګناه ورور وکړله او سزا به د هغې خور ته میلاویږي. دا ټول په دې باب کې راځي. وهو الذي الله ذات دی. اوس دلایل وهو الذي الله ذات انشا چې پیدا کړي دي جنات باغونه معروشات
چې په چوپالونو باندې پراته دي وغیرہ معروشات نو سو په چوپالونو باندې پراته نه دي په سفرونو پراته سدي انګور وغیرہ دا بادرنګ مادرنګ او غیر معروشات دا نور والنخل الله کجوره پیدا کړی دي وزرع فصل الله پیدا کړی دي مختلفونو کلو په سیال کې چې مختلف دي میوه ده والزيتون والرمان الله خونان پیدا کړی او انار پیدا کړی دي متشابهن چې داغي پانی یو شان دي وغیر متشابهن میوه بدل بدل دي کلو خری من ثمره میوه د الله اذا اثمر کله چې میوه ونیسی یا کله چې الله میوه پیدا کی اذا اثمر چې الله میوه پیدا کی الله میوه وکي واتو حقه ورکه حق د دې فصل یوم حصاده پورز د لو دا غیبانی چې کلم لو کو پورز باندې دا غی حق ورکه دینه مراد زکات مفروضه ده چې کله لو وشو نو تاسو دا غی فرض زکات ادا کړئ دلته یو ضروری مسله ده چې عام خلق د دې تپوس هم کې ډیر زیات او دا ترشلې چونکې را روان دي دا لون را روان دي هغه دا خلک دا تپوس کوي چې کله سړی غنم وری وي او ترشلې کی نو دین خلک درې قسمه مواد خلکو لور کوي یو د کلی امام لته ور کوي یو ترشل والا لته ور کوي او دریم نمبر ته عشر ور کوي دریم نمبر ته عشر ور کوي نو بلې تیر کال کې زمانه ډیرو ملګرو دا تپوسونه کړیو وای چې مون خدا طریقه نه و مونږ بل شان طریقه باندې دا زکات ورکو عام طور باندې خلک دسی کوي چې مولالم تی ورکی لسما شلما هر څومره چور کوي ترشلم تی ورکی لسما شلما بذل لسما کم چې پاتې شي دا غي نبیا عشر ورکی دا طریقه غلطه ده اتو حقه یوم حصاده دا معنا ده چې څومره تعالی آمدن وشو دا کلک دی وکړیر دی نو اول ور دینه زکات ورکی اول وته زکات ورکی عشر کدا بارانی زما کدا عشر او کدا د مالی زما کدا نصف العشر وته ورکی شلما دا غینه چې کم پاتې شول دا غینه ورسو کتی مولوی سیب لورکی او کته ترشل لورکی اغستا کار دی بلکې غوړه طریقه دا ده چې سړی ترشل والا غنم ورنکی بلکې هغه پیسې ورکی خه طریقه دا ده او مولوی سیب لکه دار څور کې خو ستاسو ذمہ داری ده خو تعالی ډیوټي کوي او دا ډیوټي ولته ورکه نصیب مفتی غو نه ورکه ورلا لہذا اول وسړی عشر ورکی زکات ورکی دا غینه ورستو بیا دا نور حقوق بیا ورکی اتو حقه یوم حصاده دا قمانه د لو پورز باندې چې د لو پورز باندې سو شو زکات ترشل والا او یا لو والا د نبی وړل لو والا د ځان لور کې ترشل د ځان لور کې مولا د ځان لور کې ها او دا غینه پس بیا ورکه نو دا غلط کار دی ولا دوسری بو زیاته مکوي انه شاندار لا يحب المسرفين الله تعالی مسرفین زیاته خوار نه خوخی ومن الانعام انشاء من الانعام الله غزات چې پیدا کړی دي سارونه حمولتن دنګ دنګ او پرشان او پړخ پړخ حمولتن دنګ دنګ لکه او خان دي غواګان دي د دنګ دي و فرشان او چت چت ټیپخي ټیپخي داس شي دي دا د ګړي مړي چتی دي دوانه الله به دا کړی دي کلو خرین پس باندې بارلې او سخري وکلو خری مما دا غسنا رزقكم الله جل درکړي دا تاسو ته ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د شیطان د قدمونو انه یقینا دا شیطان لكم استاذر پارا عدو دشمن نه وبینن خارا ثمانیه ازواج الله ات جوړې پیدا کړې دي ثمانیه ازواج پیدا کړې دي الله تعالی ات جوړې د چانه د حمولتن او د پرشن او دا ثمانیه ازواج دا د حمولتن نه بدل واقع شوی دی ان انشاء ثمانیه ازواج من الحموله والفرش الله د حمولو د پرشنا ات جوړې پیدا کړې دي دا جوړې چې ته سوچو کې دا سلور دی ته نه دي د کزوان یو جوړه معز بل جوړه ابل بل جوړه بقر بل جوړه سلو جوړې دي نه الله تعالی جوړې ویلې دي ولې وتا ته جوړې ویلې دي نو دا اته جوړې ورته ویلې شوې دي په نسبت په د مؤنث جوړه مذکر ته یو او د مذکر هغه مؤنث ته بل شوله به خبره باندې لکه ګوره بچي د مورم بچي د پلارم بچي دي دوه نسبت شو ورته د قشان جوړه غوی ته په نسبت سره یو جوړه غوا ته په نسبت سره بل جوړه دا معنا ده من الضوان اثنين د ګډانو نه دو جوړې دي یو ګډ ده یو ګډه ده ومن المعاذ د بيزونا اثنين دو دي بيزا او دارنګي چيله قل وای ورته ذکرین آیا مذکر په دوانو کې حرم الله حرام کړی دی عملون ثین یا د مونث الله حرام کړی دی یو نه حرام کړی نو بیا ول تاسو آیت نمبر 139 سلال شاه هغه دی یکن میتتن فهم فی شرکا
ما پی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم لازواجنا. نو څه دلیل دی په دې باندې؟ اما اشتملت یا هغه چې مشتمل علی په دې باندې ارحام الانثیین بچدانې د مؤنثاتو. دلیل نو چې یعنی د حرمت سبب ذکورت دی یا انوثت دی یا د رحم ټول ساروی حرام دي. نبئونی ما خبر کې ان کنتم بعلم په دلیل باندې ان کنتم صادقین کرشتنی. نبئونی بعلم. ومن الابل دو خانونا اثنين دو جوړي دي اوخه. ومن البقر د غواګانو نه اثنين دو دي غواو غوي. قل وایا ورته ذکرین آیا مذکر په دوانو کې حرم الله حرام کړی دي امل انثیین یا مؤنثات الله حرام کړی دي. اما اشتملت یا چې مشتمل دی علی باغی بنی ارحام الانثیین رحمنا د بچادانې د دې مؤنثاتو. ام کنتم شهدا آیا تاسو خبر وي اذ وصاکم الله چې الله د توصیت کو به هاذا په دې باندې آیا الله دې ویلي دي. فمن ازلم سو ډیر ظالم دی ممن دغه چانه افترا الله کذبن چې جوړ کړو په الله باندې درو. ليدل الناس نذر پر خلق بیلاری کې بغیر علم بی دلیل. ان الله یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي ظالم قوم ته. ویلک فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. دا تحریمات بیانای او رد په تحریمات المشرکین باندې. او دا تحریمات مکی دي. مکه کې کوم تحریمات بیا مدنی دور چې اصل احکام دور مدنی دی نو پاغه کې بیا زائد اضافه شوی ده په دې باندې. او دلته چې کوم حصر دی دا حصر حقیقی نه دی بلکې حصر اضافي دی. هغه چې مشرکان وته حرام ویل دا غي وضاحت کوي. قل وایا وردا لا اجد زنمم فيما باسك يوحي لي جوي شوی د ماتا محرما حرام هغه چې حرام تاسو غنئ علا طعام په خورون کې باندې یطعمه چې خوري نو څه حرام دی الا یکون میتة مگر دا چې مردار وي او دمن مسبوحا یا وینه د بيدن کی دوا او لحم خنزیر یا وخت خنزیر د درې فإنه رجس دا یا بدا گندگی وی فإنه رجس دا گندگی دی او فسقا نو یا شرک دی فإنه رجس دا گندگی دا او فسقا او کان فسقا یا دا شرک دی یا گنده دی لکه وینه گنده دا د غشان مردار گنده دا د خنزیر غوښه گنده دا فسقا شرک دا دی چې د غیر الله د پاره ذبح کی او یادار چې دا تاسو د شرک په بنیاد باندې دی د تاسو حلال وای او هل لغیر الله او فسقا یا شرک دی او کان فسقا یا شرک دی او هل لغیر الله چې आवाज او چې د غیر الله لپاره به باغی باندې نو دا درې سونه ګنده دي لحم د خنزیر دم مسبوح او دارنګ میته تا او دوی نمبر دار چې بازی په کې فسق دی شرک دی د غیر الله لپاره به आवाज او فسقا یا شرک دی او هل لغیر الله چې आवाज او چې د غیر الله به باغی باندې دغه د زبی پټیم کې من فتحاسو گستر را چه محتاج کړي شو غیر باغن نزیاته کون کې ده ولا عاد نو تجاوز نه غختن کې ده غیر باغن نه ده بغاوت کون کې نه ده قانون نه ماتي ولا عاد نزیاته کون کې ده خپل ضرورت نزیات خوري فإن ربک ان یقین استار غفور بهون کې رحیم همیشه مهربان دی بقره کې دا وضاحت من کړي ده
وعلى الذين حادوا حرمنا كل ذي ظفر. دا اوس تحریم الهی دی او دا سزا د ظلم د پاسل کی په یهودو باندې بعضی خوراکونه الله حرام کړو ولی دا د ظلم په وجبانی. وعلى الذين باخل غبانی حادو يهوديانو حرمنا من حرام کړو كل ذي ظفر هر نکو والا حیوانات هر نکو والا پنج والا حیوانات چې سبا نکوا من بدا بدی باندې حرام کړو. ومن لکه دا سری لکه مرغی دی مرغو نکی دی دا به نه خړلې او دا غي سره سره لکه بتش ولا دا سونه بدی باندې حرام شو او خان شو دا شان شو تر مرغ شو دا سيزونه. ومن البقر د واغانونه واغان حلال وي او باغی کې مسيوحد او من البقر د واغان له حرامي کړو والغنم یو د ګړو حرمنا عليهم شحومهما من حرامي کړو په دی باندې دا غي وازګل من حرامي کړو الا مگر ما هغه حملت ظهورهما چې بار الا مگر ما هغه وازګه به حلال وي حملت ظهورهما چې د پاسه به وي د دې په دې املاګانو باندې حملت ظهورهما چې املاګانو به اوچته کړي وي د املا نه کستاس خو یو غټ تهتاوي د وازګه د قبول حلال وا نور به حرامي ولا او الهوايا دا الهوايا یا خو دا ول هوايا د عد په تفسیر دی د شهومو یعنی چې دا سوي دا کلمې به حرامي وي او یا دا معنا ده چې اویل هوايا یا هغه وازګه د کلمو نه تاوي نو دا به حلال حرامي وي. او اویل هوايا یا هغه چې چتی کړي وي هوايا او کلمو دوا. دریم نمبر او مختلط وبعزم یاغه چې دا ولګېدلې وي دا ډوګو سره دا وازګه دا ډوګو سره لګېدلې وي نو دا قبول حلال چې کوم بکلاوا اپ الله حرام کړی و. ذالک جزایناهم ببغیم دا موږ سزا ورکړو دي لره د دې بغاوت په وجبانه دې سکارو کو دا کارو کو چې خپل نه خړل دا به خرڅ کړلې او دا غي پیسې به اغستې. وإنا لصادقون او منګه خامخا رښتیا بیان کوونکیو. فإن كذبوك غريستا تكذيب وقو فقل ربكم ورتوا استاس ورب ذو رحمة خاون رحمت دیواسعة براخا ولا يرد باسه او نبوا بسکی عذاب الله عن القوم المجرمين مجرم قومنا. سيقول الذين اشركوا زرد او یا کسان چې مشرکان دي لو شاء الله کله وخت لوي ما شرکنا موږ شرک نه وکړو ولا باونا نظم پلارونو بشر کړو ولا حرمنا من شيء موږ یو شی حرام کړو دا د دې په تقدیر باندې ردو چې تاسو یو طرف توای چې ارسه په تقدیر کې لیکل شوی دی بل طرف توای چې تاسو شرک ولې کړی دا خو الله د فیصله مطابق من کړی دی. الله جواب کوي چې کذالک دا شان کذب الذين تکذیب کړه کسان من قبلهم چې کوم خدای شو دي نو دا دلایل ویلو حتی ذاقوا باسنا حتی چې وسکو زمونږ عذاب زکا چې تقدیرم تاسو ایمان زکه نه راوړی چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر ماشوم مسلمان پیدا کی تاسو ورسته مشرکان شوی فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يشركانه مور او پلار دی يهودي عیسائی او مشرک مجوسی جوړی. قل وایا وردا هل عندكم من علم ناشته استاسر دلیل وتخرجوه لنا چې بیان کیدا مونږ ته راوي باسي. ان تتبعونا تاسو نه کوي تابعداري الا ظن مگر د ګمان وان انتم نه تاسو الا تخرسون مگر کلیانی. قل وایا وردا فلله الحجه البالغه ولله نو الله تا الحجه دلیل دے البالغ الحجه حجت دے البالغه رسیدن کے فرشتیا کی فلله د الله د پاره دی الحجت البالغه هغه حجت او چې رسیدون کې دی الله تا څه مطلب په صدق کې په عربیت کې په فصاحت کې په بلاغت کې انتها ته رسیدلې دی. فلله الحجت البالغه د الله د پاره حجت دی البالغه تو رسیدون کې دی هر ستا انتها تا رسیدون کې انتها تا فرشتیا کې په عربیت کې په فصاحت کې په بلاغت کې یا بالغه د پورا پمانا تامه د الله د بار حجت دی پورا چې قران دی. فلو شاء الله مختلف اله هداكم اجمعين الله تاسو ټول د هدایت کړي وي والله په زور څوک نه مسلمان کوي. قل وایا ورته هلما راولي شهداكم فالمليان الذين يشهدون چې گواہی وکي ان الله چې بشک الله تعالی حرم هدا حرام کړی دي. فإن شهدوا کدی عنادن گواہی وکي د دروغ نو فلا تشهد معهم تو گواہی مکوا ولا تتبع هوا الذين تبدري مکوا د خواہشات را کسانو کذبوا بیاتنا چاوی تکذیب کړو زموږ د ایتونو ولذین کسان لا یؤمنون چې ایمان وروړي بالآخرت په آخرت باندې او هم دی بربهم په خپل رب باندې د خپل رب سره یا عادل نور خلق برابر غني. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم دې زنه رسو تحریمات الهیه بیني چې کم کم سه حرام دي.
الله فرمایي قل ويا ورته تعالوا راشي حرام د خیم اتل ما حرم ربكم لولما بتا سبحانه هغه چارم کړی دي تاسو رب علیکم پتا سبحانه الله تشرکو چې تاسو شرک مکوئ بيد الله سره شي نه هیڅ قسم شریک مجړوي د الله سره شي نه چالرا یو دویم وبالوالدین احسان امر پلاس غړه کوي دعا ولا تقتلوا اولادکم خپل بچی موجنه من املاق دلوګي د وجنا چې پیسې وسوک ورګي قتل د اولاد مال و رزق وسوک ورګي نو قتل د اولاد مکوي لکه دا یا عزل کول دي د لپاره چې بچی پیدا نشي قسمه قسم ګولې استعمالول دي خزي استعمال چې بچم نه کیږي دا ګناه ده چې کله بغیر د حاجت نه وي البته ضرورت وي ډاکټر تجویز ورکړوي د بچی رضاعت پوره نه چرتا او یادا چې یو بچی بل بچی په مینس کې د تعلیم او تربیت لپاره سره سوق پکې نه د حرام نه دي او د لپاره بچي بندول چې خوراک بسوګ ور کوي بیا ول واده بسوګ کوي زمنګ زمکه نشته دا ګناه ده نحنو نرزقكم من تاسو لم رزق درکو و ایاکم خاص دی لم ورکو ولا تقربوا الفواحش بنظم نمبر ولا تقربوا الفواحش من زیږي تاسو الفواحش بدو کارونو تا ما اغاز وهر من حج خکار دي د فواحشنا و ما وطن کم پټ دي خکار زنا د وطن پټ تعلق دی ادامه ساتي ولا تقتلوا النفس بنظم نمبر موجنه انسان الذي حرم الله جل حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق باندې وجنه چاغه قصاص دی یا زناکار دی شادي شد دی یا مرتد دی درې حق دی ذالکم د پینځه واړو خبرو وسواکم وصیت کې تاسو ته په دی باندې الله لعلکم تعقلون در پر چا قلب کې راشي شپږم نمبر ولا تقربوا مال اليتيم من ذکر یتیم مال تا الا مگر بالذي باغ طریقه باندې اسن چاړې مزیدار ده چاغه شریعت خود لیدا یو ځای سفر کوي نورونم دي ذاته مکوي او قبیل نو خبره ده حتی دا او ته پورې وسره تاسو خګړو کوي من ذکر کې یو لغه شود او چې بلوغ تور رسیږي بیا خواسم داغه دستانه د نو بیا به خامخزان ساتي وم نمبر واوفل کیلا والمیزان پرور کې پیمانه او میزان او تول بالقسط انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها من تکلیف نور کوي انسان ته الا مگر وسعها دغه وس مطابق لور کو نو څومره جستا وسته نو انصاف کوه اتم نمبر و اذا قلتم جگل خبره کوي فعدلون بعدل باندې خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر کده چا خلاف فیصله کوي اگر کده خپلوان ولې نه ده وبعهد الله يوفو نام نمبر او الله تعالی د وعده پرواله وکي وبعهد الله د الله د وعده اوفو پرواله وکي ذالکم د دې ټولو خبرو وسواکم وسد کې الله تاسو به په دی باندې لعلکم تذکرون در پار نصیحت قبول کړي وان هذا صراطی مستقیم دا ترغیب د قران ته یقینا دا زمالار د مستقیم برابر سید لار دا فتبعوه روان شي په لار بسې قران کریم یادي ولا تتبعوا السبل تاسو تابعداري مکوئ لسم نمبر متابعداري مکوئ سبل د نورو کګولارو لس خبره شو تلک 10 کامله فتفرق بكم جدا بکی تاسو لران سبیلی د سمیلاری رالا د الله د لارنا د الله ری براولګي د الله د لار نو بنکی ذالکم وسواکم د دې کتاب د اتباع وصیت کې تاسو به په دی باندې لعلکم تتقون لپاره تاسو دا گمراهی نه بچی ثم اتینا موسی الكتاب بیا دام پکې واورا د ثمره تعقیب ذکری د پاره د غوړي ځکه موسی علی السلام کتاب مخکیو ثم بیا دام واورا اتینا موسی الكتاب موږ ورکړو په یو وخت موسی علی السلام د تورات تماما د پاره د نعمت پوره کولو دا می پاغه نعمت پوره کو علی الذی پاغه چا بنی احسن چې نه کمل ده چې موسی علی السلام نه کمل یا احسن معنا موحد مخلص وتفصيلا او دا کتاب تفصیل لكل شيء د هر ضروري خبره د پاره د هر ضروري تفصیلو وهدن د هدایت او رحمت لعلهم در بار چې د خلق بلقاء ربهم د پردم په ملاقات باندې یمنون ایمان راوړي وهذا کتاب او دا قران کتاب د ترغیب د قران ته انزل الله من نازل کړی د مبارکون برکت کتاب ده فتبعوه روان شي بدی کتاب پس وتقود الله نویرګ لعلکم ترحمون در بار چې رحم د باندې وشي ان تقولوا ولم نازل کو انزلنا القرآن الله تقولوا من قرآن نازل کو چې سبا نه وایلی الله تقولوا انما انزل الكتاب یقینا کتاب نازل شوی دی علی طائفتین په دوه ډلو باندې من قبل زمن وړاندې کتاب نور کتابونه دي انما انزل الكتاب یقینا کتابونه نازل شي علی طائفتین په دوه ډلو باندې به يهودو سوارا باندې انجیل او تورات من قبلنا زمن وړاندې او دا په عبرانی او سوریانی کې و ان كنا یقینا ومنګه عن دراستهم داغید الوستونا لغافلین عجزا من عربو هغه عجمی هم نه پویدون الله په عربی کې کتاب راولېګو یو وجه دویم او تقولوا یا چې دا نوای لو ان انزل علينا الكتاب وکشر ته موږ باندې کتاب نازل شوی
لکنا نو خامخوي به منګه اهدا ډېر په هدایت باندې منهم د دوی نه د یهودو نصاراونه الله کتاب راولګو فقد جاءکم یقینا راغی تاسو ته بینه اخکار دلیل من ربکم استاسو طرف د جانبا وهدن هدایت راغی او رحمت راغی فمن ازلم سو ډېر ظالم نه من دغه چانا کذب بیاات الله چې د تکذیب کې د الله د ایتونو وسودف عنها او پخپلت مخړی بنديږي د دین روګردانی کوي سنجزی الذین ازر دی موږ وسزا ورکو کسانو لا یصدفون چې بندي خلق بندي آیات رزم د ایتونو نا یا بنديږي یصدفون چې بنديږي عن آیات نازم د ایتونو بنديږي سو العذاب ناکار عذاب بما کان یصدفون د دې بندې دو بوجبانه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه تخویف دے په عذاب باندې هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر ان تاتيهم الملائکه چراب شي دی لا فرشتي یا د مرګ یا د عذاب هر قسم او یاتی ربک یا براش استعرب د خپل شان مطابق د سلف معنا یا او یاتی ربک یا براش استعرب عذاب او یاتی بعض آیات ربک یا براش بعض نه استعرب استعرب نه براش درب نخی کمی دی طلوع د انور دے د مغرب نا پدی وقت ایمان فائدہ نور کئی دجال دے راوتل دی دابد راوتل دی دا ډیر نخی دا برازی و دا خلق اغت انتظار کئی چی یا اللہ راشی او یا بازی نخی راشی بازی نخی مسلم کی راغلی نا غٹی غٹی نخی دی دخان دے دجال دے دابد نور د مغرب نا راختل دی دې په باره کې الله فرمایي او یاتی ربک او یاتی یوم یاتی بعض آیات ربک لجراشی بعض نه استاد رب دستا رب بعض نه خیرش مسلم بخاری حدیث ته چې دې بعض آیات نه مراد طلوع الشمس ته من المغرب ځکه نور چې کړه د مغرب نه راوخیږي دا ځان لدې سی وخت دی بیا به چا توبه نه قبليږي او دا نور نه خي چې راخیږي دجال او دارنګي مهدی راځي او یا دابدا د دې دراتلو په ټیم کې دا یو قسم قدرتی ریمایندر دی چې د دې مطلب دا تاسو سم شي په دې کې توبه قبليږي جنور د مغرب نه راستون شو بس دې مطلب دا دنیا ریوایز شولا اوس به یو نوې ژوندۍ اوس د دې مطلب دا چې څنګه مخ کې ناشنا ژوندو اوس بل ژوند دی د انور د مغرب نه خپل مطلب دا دی اوس ژوند بدل شو مخ کې حالات بل شانی اوس بل شانی دا ژوند به اکثر بدل شي نو چې ژوند بدل شي نو بیا خو د دارو تکلیف ختم شو بیا به فائدہ ایمان نه ورګي یوم یاتی او رزبانی چراش بعض آیات ربک باز نه استاد رب لا ينفع فائدہ بنا ورګي نفسا یو انسان ته ایمان او هدا ایمان کنوی ایمان راوړي فائدہ بنا ورګي لم تکن امنت من قبل چې مخکې ایمان نو راوړې چې مخکې ایمان نو راوړې نور دراختونه بس با ایمان نه قبليږي ایمان بچاله پیدا نه ور کوي چې ردی طلوع الشمس من المغرب نه مخکې ایمان راوړې او کسبت فی ایمانها خیرا او کسبت معنا او ما کسبت یای نه دې کړې فی ایمانها حال ایمانها په حال ایمان خپل کې خیرن سنیک عمل ګور یو کس دې چې هغه ایمان راوړې نه دی او د نور دراختونه پس به ایمان راوړل فائدہ نه ورګي دویم نمبر دا ایمان راوړې دی خو په دې ایمان کې څه خیر نه دی کړې خیر نه مراد کامله فائدہ د خیر نه مراد نیکی دا نو او کسبت په ایمان یا خیر سمانا دا چې د په حالت د ایمان کې اس خیر نه دی کړي نو کم کس چې په حالت د ایمان کې خیر نه دی کړي حالت د ایمان کې د عمل نه دی کړي نیک اعمال نشتا ولې دلم پیدا نه ور کوي با دا خو د خوارجو مذهب دی بیا خبر پوهیږي تاسو دا خبر خو عقل منی چې یو سړی دی ایمان نه دراوړي د نور دراختونه پس د ایمان پیدا نه ورګي دا وټی کیدا الله فرمای او کسبت په ایمانها خیره او نه دې کړي په حال د ایمان کې یو نیک عمل یو خیر نو چې په حال د ایمان کې نیک عمل نه دی کړي صرف ایمان راوړی دی او نیک عمل نشتا ټول ګناهونه دي کړل غټ ګناهونه کړل نو ایت ته ودا ایمان پیدا نه ور کوي بیا دا خو د خوارجو مذهب دی چې محض ایمان فائدہ نه ورکړي سو پورې چې نیک اعمال سره نه جواب درې چنه دا مسله دې څنګه ده او کسبت فی ایمان خیرا د دې فائدې نه مراد کامله فائدہ ده دلته کامله فائدہ ورنکي اول به الله جهنم ته ورواچ دلته درې قسمه خبر را للی یو خبر ادا ده یو سړی ایمان نه راوړي ورسته ایمان راوړي فائدہ مطلق نه ورکړي
دویم یو سړی ایمان راوړی دی خو نیک عمل نه دی کړی فایده کامله نه ورکوي نور فایده ورکوي ځکه من قال لا اله الا الله دخل الجنه دریم نمبر دا دی ایمان هم راوړی دی او نیک عمل هم کړی دی له فایده کامله ورکوي دا درې قسمه خلک شول په هغه وخت کې چې نور د مغرب نه راخیږي قل وایه ورته انتظروا انتظار کوئ انا منتظرون موږ هم انتظار کوونکي یو ان الذين بشکا کسان فرقوا دینهم چې ټوټې کړی دی خپل دین یا فارقوا دینهم د دین نه وتی دي دین پرېښی دی وکالو وسوارو او دی ګرځېدلي دي شیعن ډلې ډلې وکانو معنا سوارو ګرځېدلي دي شیعن ډلې ډلې بدعات و شهوات و شبهات و ضلالات و تابع دي لست منهم فی شیء نیت منهم د دین فی شیء پیس تعلق کې د دوی سره تعلق سم ساده لست منهم نیت منهم د دوی نه فی شیء په تعلق لرلو کې انما امرهم یقینا معامله دوی الله تسپارل شوی دا ثم ينبئهم بیا الله خبر ورکړي دی لرا بما كانوا يفعلون د دې عمل په وجبانه من جاء اچا چې د ځان سره راوړله اخرت بالحسنه نیک عمل راوړو نیکی راوړله فله ندلب عشر امثالها لسند ثواب دې دا غینه کوي خدلته من جاء اچا چې راوړه وې نکړه ځکه وې کړل به په شرک باندې ختم کړل خلاړه ځان سره راوړله یعنی محفوظ یې وساتله چا چې ځان سره نیکی راوړله در لپاره ولا سند ثواب دې نه کوي ومن جاء بسیئه چا چې وو کو شرک چا چې شرک راوړو فلا یجزا د دو سزا نه ملایويږي الا مگر مثلا برابر داغي چې خلود په نار دي او هم دوی ولا یظلمون په دې ظلم نه کړل شي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اوس دا بیان د توحید دی قل وایا ورته انني بشکما ته هداني ما ته هدایت را کړل دی ربي زما رب الى صراط مستقيم د نه غلاري اغه نه غلار صدا دینن اغه دین دی یا الله مال توفیق د دین را کړی دی دینن د دین الله رب العالمین مال سره کړی دی دا دین اصل کې دا حال دی صراط مستقیم په د سیال کې دا دین دی قیامن پوخ دین دی ملت ابراهیم دا ملت د ابراهیم علیه السلام دی دا ملت د ابراهیم علیه السلام دی دا دین ملت ابراهیمی دی خدا عاد په بیان د دین د پاره شو حنیفن پد سحال کی ابراہیم علیہ السلام یو جبے مسلمانو وما کان من المشرکین و نودا مشرکو دویم بیان قل وائی ان صلاتی بشک زما بدن عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا و زما جون و مماتی زما مرگو للہ خاص دا اللہ دا پار دی رب العالمین رب دا طول و مخلوقات دے دا دا یو قسم دا تعلق باللہ خلاصہ دا تعلق باللہ منور حسن صاحب مرحوم داغه په تقاریر کې بدا آیت ډیر زیات ویلې کېدو ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او دغه ویل تعلق بالله خلاصه دا سړی زما د الله تعلق ته نو سلور کارونه الله د لپاره خاص کی ژوند او مرګ منز او قربانی صلات منز نسک قربانی یا صلات بدنی عبادتونه نسک مالی عبادتونه د ټول الله د لپاره لا شریک له نشته شریک د الله د لپاره وبذلك امرت بدی بنی ما تامر شوه دے وانا اول المسلمین زاول تابعدار یما دریم نمبر بیان قل وایا ورتا غیر الله غیر د الله نه ابغي رب زورټو ما بل رب د الله نه غیر بل سګلټم هو رب کل شین دا رب دار چا دے ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تکسب گناہ کی کل نفس هر انسان الا مگر علیها دغه وبال بد باندې دے ولا تزر وازرة ولا تزر او بوج بنوڑی وازرة بوج رنکے وزر اخرى بوج دبل نفس ولا تزر نفس وازرة وزر نفس اخرى وازرة نفس وازرة وزر اخرى منا وزر نفس اخرى ولا تزر بوج بوینسی وازرة یو انسان بوج رنکے وزر اخرى بوج دبل نفس ثم الى ربكم بیاستاسو رب طرف تا مرجعکم استاسو ټول واپس دا فینبئکم نو خبر بکی الله تاسو بما کنتم پاسبانه چوي تاسو به پاغي کې تختلفون تاسو اختلاف کو هو الذي الله ذات دا ترغیب دی د الله اطاعت تا جعلکم چګرزولی تاسو خلائف آباد په یو بل پسې الارض پزماکه کې ورفع خلائف الارض آباد په یو بل پسې پزماکه کې ورفع بعضکم فوق بعض الله او چې کړی دی باز تاسو در د بازو د پاسا درجات
مرتبو تا اوچت کړي دي مرتبو تا یا ورفع رسول دی الله تعالی بعضکم بعض تاسو لرا فوق بعض د بعض د پاس درجات غټو غټو مرتبو تا چې علم دې رزق دې خلقت دې قوت دې فضل دې رحمت دې انعام دې هر څه ليبلوکم دې لپاره امتحان وکړي الله په تاسو باندې فيما باغس کې آتاکم چې الله ستا سود درکړي دي دا آیت ګور ډیر زیاتو د یری روایت ده الله وی چې تاسو خټول پزما کې د الله خلیفګانی البته څه خلق د صد پاسه دي پس کې لکه یو انسان خيسته ډیر زیات دي خلکو ته کړي د څومره خيسته انسان دي خيسته خزر خيسته سړی دي د امتحان روان دي بدی حسن کې د الله څومره خیال ساتي زړه کلاس کې قابل دی هر څلو ته پس کې ګر قابل الګ دی ترجمه او ته دیږي توجیهات او ته دیږي مشکلات او ته دیږي د بدر الله امتحان دی د څنګه ته استعمال کی یو سړی مالدار دی خلک خیال ساتي داري د خیال وساتي جرا مال الله مال ولې راکړی دی زما امتحان دی یو سړی طاقتور دی مټ ډیره زیاتی مضبوط جګړه ډیره کولی شي جګړه مکوا تعالی چې الله قوت درکړی دی د دې لپاره نو چې د جګړې وکي د دې لپاره درکړی دی چې تدات قوت د الله دین لپاره استعمال کی هر یو نعمت چې الله تعالی ورکړي قابلیت وغیرہ مال دولت او د الله رب العالمین په امتحان کوي فيما باسكي آتاكم چ الله درکړي دي تاسو ته ان ربک بشک استعرب سریع العقاب جلد سزا والا دے کافرانو لرا و انه یقینا الله تعالی غفور خام خبخون کې دے رحیم همیشه مهربان دے جی فما كان دعواهم إذ